کې هغه میندې خویندې هغې نه بچي یتیمان کېږي هغه ماشومان بچي هغه ورکوټي بچي چې هغه هندوان او هغه کاکرانې په سیخانو کې ورکړي او په اور ته واچوي او اور ته یې لکه د تیکو په شانتې سره کړي ما ویل هغه مسلمانان دي که نه نن د هغه کشمیر والا هغه دې مسلمانانو ته چغې ویل چې ربا تاسو هغه مسلمانانو ته هغه هندوان پیغور ورکوئ چې او مسلمانانو او د کشمیر مظلوم مسلمانانو او د کشمیر مسلمانانو خپل خدای مقابلې له راولئ که نه ما ویل نن په پاکستان کې یو مسلمان نشته دی نن زما په پاکستان کې نن په هغه دنیا کې زما مسلمان ته چیلنج ورکېږي ربا که نن مسلمان د هغې مدد کولو دپاره تیار نه دی نو ربا نن ته د هغې مدد وکړه ځکه چې هغه هندوان زما مسلمانانو ته وایي چې هغه مسلمانانو خپل خدای مقابلې نه راولئ خپل خدای له رب تعالی چیلنجونه درکوي او هغه مسلمانان هغه میندې خویندې هغه جنکۍ هغه ښځې هغې نه لوپټې اخلي هغې نه کمیسونه وباسي او هغې هغه سره کړو سیخانو کې ورکوي او هغې سوځوي ما ویل د بر مهال ته وګوره د مسلمان مظلومه دی د مسلمان خاطر دا خبره کوي چې نن سبا خو شیعه ته کافر ویل هم نه دي پکار بعضې کسان ورکې دام وایي او بعضې ورکې لا دام وایي چې شیعهګانو سره جهاد نه دی کول پکار ما ویل څنګه نه دی کول پکار هغه شیعه به راپاڅېږي د ابوبکر صدیق نوم به په سپو باندې لیکې هغه شیعه به راپاڅېږي د امیر معاویه د نوم به په سپو باندې لیکې د حیدر کرار هغه حیدر کرار موږ یې منو عثمان غني نوم به په سپو باندې لیکې عمر فاروق نوم به په سپو باندې لیکې امیر معاویه امیر حمزه نوم به په سپو باندې لیکې د صحابه کرامو نومونه به په سپو باندې لیکې د صحابه کرامو ته به غلط نسبت کوي د صحابه کرامو تحریف به کوي د صحابه کرامو تکذیب به کوي او هغه پاک دامنه عایشه رضی الله تعالی عنها د هغې باره کې د زنا الزام پرې لګوي ما ویل دغه کفارو باندې څنګه جهاد نه دی فرض یو کس به راپاڅېږي زما د دین خلاف ورزي به هم کوي زما د شریعت خلاف ورزي به هم کوي د ختم نبوت خلاف ورزي به هم کوي د ناموس رسالت خلاف ورزي به هم کوي د صحابو د ناموس خلاف ورزي به هم کوي او په هغه باندې به نه فرض کېږي جهاد ما ویل مسلمانانو اخیره کې هم درته دا ویم چې دا جهاد چې په کوم شکل کې دی الله رب العزت فرض کړی دی او دغه مسلمانان دغه مجاهدین جهاد ختمېدونکی نه دی تر قیامت تر سبا پورې به دا جاري او ساري وي